الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له ولا ممد له ولا معين له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. حاضرینو عزتمندو مسلمانانو ورونو د الله رب العزت ډیر لوی فضل او کرم او احسان دی چې یو ځل بیا الله په ژوند کې هغه ورځ راوسته چې د خپل کتاب درس ته کښېنولو د رمضان دوره تفسیر چې دا زمونږ د مشایخو طریقه وه زمونږ شیخ الشیوخ استاذ العلماء شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طاہر رحمت اللہ تعالی علیہ داغه شیخ چې دو شیوخ داغه د قرآن ډیر مشهورو شیخ القرآن مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ او مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ تعالی علیہ. مولانا عبید اللہ سندھی صاحب نا هغه په مکه مکرمه کې قرآن عظیم ویلی او مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نا هغه په میاوالی کې قرآن عظیم ویلی رمضان کې به د هغې دورې تفسیر او په هغې طریقه باندې د شیخ صاحب رحمت الله علیه هم طریقه وه هغې په خپل ژوند کې ټول عمر
د قرآن عظیم تفسیر پڑھاو کړو هر رمضان کې د احادیثو درس به بیلو هغه خو به سالانه ترتیب و د قرآن عظیم درس به رمضان کې د هغې د وفات نه بعد د هغې فرزند ارجمن زمونږ د ټولو استاذ او شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهري صاحب مد ظله العالی په هغې نقش قدم روان دی چې په 10 شعبان شروع کوي او په 27 شعبان باندې ختم کوي. شیخ صاحب سره چې څومره علماو درسونه کړي یا د هغې د شاګردانو سره چې څومره خلکو درسونه کړي دي علماو طلباو په هغې نقش قدم هغې په خپلو ځایونو کې په هر رمضان کې سالانه درس خو بیالي په رمضان کې د قرآن عظیم تفسیر پڑھاوي. د ډېر وخت خبره ده زمونږ په دې کلي کې د قرآن عظیم تفسیر هغه زما رور زما خیلاس مولانا سرتاج صاحب چې هغه زمونږ د مدرسې محتمم هم دی هغه به پڑھاوله او چې کله نه زه راغلی ما د 2007 نه په دې خوا نو هر کال دا زما په ذمه د ملګرو لګولی دي. دا یو جماعتي او دارنګي تنظیمي درس دی یعنی سمانا د ملګرو په مشوره او د ملګرو په وینا باندې دا درس موږ شروع کړی دی. اگر چې د دې درس زه قابل هم نه یم زه کم علم هم یم کم عمر هم یم خدا د دې ملګرو حسن ژوند دی د 2007 نه په دې خوا دا یو کال پکې د کارونې هغه مسلې وي نو هغه ګرانه وه چې بس صرف یوازې به جومات کې ناست وي په دغې وجه ما ملګرو ته ویل چې سږ نه کوو او باقی الحمدلله هر کال په رمضان کې الله پاک په توفیق سره او د الله په امداد سره دا دوره پړاو شوې ده. په دې کې الحمدلله کثیر تعداد کې موږ سره نارینوم شریکی او زنانه خو ماشاءالله ډېرې زیاتې زنانوم شریکی تر دې وخته پورې راغې هر کال چې زه درس کوم نو دومره اوږده امیدونه خو نه دنیا کې زما دا خیال چې کیدی شي چې دا په زندګۍ کې اخیرنی درسي بیا ژوند وفا ونه کي او کیدی شي بیا دا موقع ملاو نشي. دا الله عظیم احسان دی چې یو ځل بیا هم په ژوند کې الله پاک دا موقع موږ له راوسته او بیا یې خپل کتاب ته کېنولو. دا الله نه سوال دی چې الله پاک دا باقي ورځې په خیر او عافیت سره تیرې کړي او الله موږ له د صحیح درس کولو توفیق راکړي او الله ټولو طالبانو ته او طالباتو ته زده کوونکو ته د صحیح زده کړې او د صحیح عمل کولو توفیق ورنصیب کړي. قرآن د دې خاص وخت نشته هر وخت قرآن ویل ثواب دی کاغه شپی کاغه ورځي کاغه سحاری کاغه ماسپخینی کاغه مازیګری داسې وخت نشته په دې اوقاتو کې چې پای کې قرآن ویل او زده کول داغي درس تدریس پاغي پابندي هر ټیم قرآن ویل ثواب دی هر ټیم باعث اجر دی. لیکن دا یو طریقه چې قرآن درس په رمضان کې بیا چون کې رمضان کې درس ډېر اوږد شي ګرانېږي نو مکملیږي نو دا شعبان سره زه سره مرګري کی خصوصا په رمضان کې دا طریقه زمونږ د اکابرینو زمونږ د مشایخو وا او دا غي وجه داوا چې دا صرف زمونږ د اکابرینو نه چې دا طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم وا دا د نبی علیہ السلام او د جبریل یو سنت هم دی یو قسم. بخاری شریف کے راضی باب ان کے فکان بدء الوحی الی رسول سلام کی اول کی امام بخاری غالباً 5 نمبر حدیث د بخاری شریف دادے چې هر کال و رمضان کی جبریل راته رسول الله صلی الله علیه وسلم سره فیدارسه القرآن نبی علیہ السلام سره به د قرآن عظیم دور کو نبی علیہ السلام به جبریل تواورو جبریل به نبی علیہ السلام ته نو دا دوره جبریل او رسول الله سلام هم کړی ده او په کم کال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېده
د زندګۍ اخرنی کالو. نو په هغې کال باندې نبی علیہ السلام 2 ځله د قرآن دور وکړ. امام نووي په دې باب قائم کړی دی چې باب دی په بیان د دې کې چې څومره د انسان عمر کمیږي. نو پوه شه چې دنیا کې خو به بیا ژوند کمیږي که نه، دنیا نه تلل دي. نو چې انسان پوهیږي چې زما زندگی نوره ختمیږي، نو دومره په نیکۍ کارونو کې ډېر زور لګول پکار دی، ډېر تلوار پکار دی. نو چې یو ځل باندې مخکې به یو ځل دوره کوله، نو په آخري کال 2 ځل دوره وکړل، نورې عمل کې زیادت راوست. نو چې څه کال موږ کومه نیکي کوو، نو کال له به په وروسته نه راځو، کال له به دا کوشش وي چې نور هم مخکې لاړ شو. بل کال له کومه نیکي، نو چې بیا په وروسته نه راځو، نور هم مخکې لاړ شو. ما ته اکثر ملګري وایي چې یاره جي مخکې دورې به تفصیلي وي، اوس ته دومره تفصیل نه کوې. نو مخکې ملګرو کې جذبه ډېره وه، شوق ډېر، اوس ناراستي راځي. نو که ملګري کلک کینی او پابندۍ سره کینی، نو قسم په الله دی چې زه په هر کار ستړی کېږم، خو په قرآن نه ستړی کېږم. او قرآن ماله خوند راکوي، او د قرآن عظیم یو عجیبه مزه هم ده. زما ضمیر مال اجازت نه راکوي چې زه په یو آیت داسې تیر شم. زه بیا وروستو الله نه معافي م غواړم چې الله داسې نه وه پکار، خو د وخت د کمی د وجې یا د ملګرو د استعداد د وجې زه اختصار هم بعضې وخت کې وکړم. نو قرآن عظیم کې یو عجیبه خوند دی چې څه کالې د لږ کوشش وکړه، کاله لږ سیوا پکار دی، بل کاله د هغې نه سیوا دی. مسلمانانو زمانم چې دې در سره به په کار باندې اثر پرېوځي، د زمیندار په زمینداره به اثر پرېوځي، ولې چې ټوله ورځ نه به نیمه ورځ کار کوي. د دکاندار په دکان به اثر پرېوځي، د یو بل انسان په کاروبار به اثر پرېوځي، په د انسان په خوب باندې به اثر پرېوځي. خو دا ټول کارونه خلک د پیدې دپاره کوي. دې کې چې کومه پیدا ده، دا د هغې ټولو پیدو نه اعلی ده، پورته ده، اوچته ده. ظاهر کې خو ما او تا ته تاوان ښکاري، ظاهر کې خو ما او تا ته دا د وزګارو خلکو کار ښکاري، ظاهر کې خو موږ یو چې مړه پیسې ګټل غواړي، او دې کې خو به لګې، که نور څه نه نو کم سے کم وخت به دې خرابېږي، نو ګټه به کمه کېږي د دنیا. ما چې کوم ایت ویلی دی، الله وی ان الذین یتلون کتاب الله، یقینا هغه کسان چې هغوی د الله کتاب لولي. علماء لیکلي دي درس یې کوي، تدریس یې کوي، بیان یې کوي، او دې کې مصروفه دي. واقاموا الصلاة، او د لمونځ پابندي کوي، په هغې په وخت لګي که نه. وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیه، او مال خرج کوي د هغې نه چې مونږ دی له ورکړی دی، پټ او ښکارا. د الله د کتاب تابعداري کوي، زده کوي، عمل پې کوي، د لمونځ پابندي کوي، معنی عبادت بدني ادا کوي. وانفقوا مما رزقناهم، عبادت مالی کوي، د الله په لاره کې مال خرج کوي. او دا نه چې ته به خان کېږي نو هله به یې خرج کوي. رزق یې ورته وي، رزق ویلی کېږي هغې ته چې د بنده ورته حاجت ومي، بنده ورته محتاج ومي. په داسې حالت کې ته راخلې او د الله په لار کې لګې، او ځای ته ګوري او موقع ته ګوري. بعضې وخت کې پټ لګې، بعضې وخت کې ښکاره لګې. ښکاره په جدا ارادۍ ریاکاري نه وي، دې دپارې چې نور خلک یې ولګي، هغې له یو قسم ترغیب ورکولی. پټ په دې ارادۍ چې ریاکاري را پکې را نشي. نفلي صدقه پټ او فرضي زکات ښکاره. نو الله وایي ظاهر کې خود دې خلکو وخت ضایع شو، ظاهر کې خود دې بدن وکړېده، ظاهر کې خود دې مال ولګېده، تاوان ښکاري. یرجون تجارتا لن تبورا، دی د داسې تجارت عقیده لري چې دا تجارت به کلم کوټه نشي، په دې کې به کلم دی ته تاوان نه میلاویږي. زمیندار زمینداره کوي، یو کال یې پکې وګټي نو بل کال یې پکې بهیلي که نه. دکاندار دکانداري کوي، نو کله پکې خپل دکان کې ډوب شي، قرضدار شي، خراب شي پکې. بل کاروبار کوي، نو پای کې ورته د پیدې په ځای نقصان ورسي. دا ضمانت واخلا، دا چې کم ته کاروبار دی، دا چې کم تجارت دی، دا چې کم عمل دی، دا چې کم اجر دی، کم ثواب دی، په دې کې بالکل تاوان نشته. نه د دنیا شته او نه د آخرت شته. د دنیا پیدا دا ده
چې الله پر رب العزت بستا په دې مال کې ستا په اولاد کې ستا په دې ژوند کې تعالی برکت واچي ستا زړه به غني شي ستا ضرورتونه به الله پاک د غیبونه پوره کوي ولی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وایي چې الله پاک وایي دې ته حدیث قدسی وایي یا ابن آدم تفرغ لعبادتي املأ صدرك غنى واسد فقرك وإن لم تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك اے دا آدم علیہ السلام بچیا اللہ وی تزما عبادت تزان پارخ کا ازگار کا زبستا سینا دا مالداری نڈک کم ستا فقر و ستا غریبی بختم کم او کدا سے دے و نکڑل زما عبادت ٹیم در سرنشتے درست چا تکین ناستے چرته مزله په ټیم لا نړۍ چرته نیکی دی په ټیم ونکړه هر وخت مصروف او ټیم نشته اوزګار نه بیخي نه اوزګار ملات یدک شغلا ولم اسد فقرک نستاخو کار خوخ دې کنه لاس بده د کار نه ډک کما دومره کارونه بده روان کړي چې چل به نه درځي چې څنګه سنبال کما خو غریبی او احتیاج بده نه ختموم شپه ورځ به په ذلتي شپه ورځ به خواري او مقه حال کې به بلکې کال چې تیریږي نور بم خوارېږي چې وخت تیریږي نور بم ستا غربت سے واقع او غربت صرف دانه چې مال به کم شي ستا د سترګې به وږي کیږي ستا د زړه به وږي کیږي ستا د زړه به پریشانې ته ګورې نه چې لږه ګرانی راشي پریشانی ہوئی کنه ګرانی خو الله که غریب دومره پریشانې مړ وي الله مالک دې دا مالدار ډیر پریشان سره د دې چې هغه سره خوار څه ډیر دا اصل کې غنا د زړی چې زړه غنیو ستا به هیڅ پروا نه چې زړه دې غنی نه نو ته به ډیر پریشان الله دې زمونږ په زړه کې غنا پیدا کړي نو دا وره چې کم خلک د الله د دین خدمت کوي يرجون تجارت لن تبور د داسې تجارت امید لري چې دا تجارت به کلم نه خرابېږي کله به نه کوټه کېږي د داسې تجارت عقیده لري چې دا تجارت به کلم نه کوټه کېږي لیوفیهم اجورهم ویزیدهم من فضله دې دپاره چې پوره ورکړي دی د الله د دې اجرونه او زیات ورکړي دی الله د خپل فضل نه الله به ورله سوا اجر ورکړي انه غفور شکور یقینا د الله بخنه کوونکی دی او قدردان دی شکور دی ته وایي یقبل القلیل من العمل لږ عملم الله پاک چې دی نو څه کوي قبلوي ويصيب عليه الجزيل من الثواب او په لږ عمل باندې ډېر ثواب ورکوي دا نه وایي چې مړه دا عمل دا دومره لږ عمل اوس ته ووایې یو سړی د کجوري یو ټوکړه خیرات کوي هغه څه شی دی چاله ورکې نو هغه په سترګو کې سړی بدلېږي الله ګوره په هغې هم تعالی اجر درکوي الله نه وایي چې دا ته څه ورکې الله وایي د ده په دغه وسو په هغې هم تعالی اجر درکوي یو ګوټ اوبه چاله ورکې نو هغه څه شی دی چې چاله ورکې د هغه هم پې دغه خبره ډه نه یخېږي خو د الله د طرف نه په هغې هم ثواب دی یو روپۍ لګې په هغې هم ثواب دی لږ یو پیره سبحان الله وایي چې په دې څه کېږي هم ثواب میلاویږي لږ د دین خدمت کې هم ثواب میلاویږي دې ته وایي شکور ستا لږ عمل هم قبلی او تعالی ستا په لږ عمل باندې ډېر څه درکوي ګوره یو حرف د الله د کتاب ولولې نو ته څه داسې دغه تعالی الله پاک پې چې دی نو لس نیکۍ درکوي د هغه لږ عمل باندې ډېر ثواب شو د دې امت خدا مزیدي چې وخت یې لږ دی عمر یې لږ دی خو مزې دا دي چې بس په لږ عمل وله الله اجر ډېر ورکوي یو ځله یو حرف د الله د کتاب ولولي نو لس نیکۍ شوي یو منځو کې نو په عملنامه کې لس منځونه ولیکلی شي ورځ او شپه کې 15 ټیمه منځ کوي په عملنامه کې 50 لیکلی کېږي څنګه مزیدي رمضان روژه راله نو د فرض نفل الله په د رمضان روژه ده په دې کې د شپې تراویح دي روژه خو داسې ده چې هغې خو خپل یو ثواب دی په دې رمضان کې فرض عمل کې لکه نورو کې چې د اویا فرضونه کړي نفلي عبادت کې دومره ثواب میلاو شي لکه نورو کې چې د فرض کړي څومره ثواب میلاویږي دی خو دا مزیدي او که لیلة القدر شپه ورته الله میلاو کړه نو بیا خو راشه درته ودرېږي بیا خو لیلة القدر خیر من الف شهر یو لیلة القدر د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر دی نو دا شکور دی که نه راځئ چې الله ته وجاړو او الله نه معافي وغواړو چې یا الله د لرې لرې ځای نه خلک راځي او ستا کتاب زده کوي
الله غریبان خلک راځي او ستا کتاب زده کوي. الله ما نه څه جرم شوی دی؟ الله چې دا موقع ماته نه میلاویږي چې زه ستا د کتاب خدمت وکړم، زه ستا د کتاب طالب شم، الله ستا د خلکو ستا د دیندارو خلکو خادم شم. الله زما مال په دې کې ولګوه، الله زما بدن په دې کې ولګوه، الله زما بچی په دې کې ولګوه. دا سوچ وکئ چې کم ښه شي که نه نو خلک وایي چې دا زما وی، خلک وایي چې دا زما د بچو وی. نو یا به دا دین موږ ته کمزوری ښکاري او یا به زموږ په دې خپله خبره یقین نه وي، هسې به په خولې لګیا یو. که دا ښه کاري نو ولې موږ ورته په خپله توجه نه کوو؟ ولې موږ خپل بچي نه ورکوو؟ ولې موږ خپله چې دی نو ټایم نه ورکوو؟ قرباني ولې په دې باندې مالي او جاني ونه کړو؟ الله دې دا موقع بار بار زموږ په ژوند کې راولي. دا ډېر د الله یو لوی رحم دی چې چېرته یو روایت کې راځي کله کله الله پاک وغواړي چې یو کلي باندې عذاب رالیږي، فاذا رأى تعلیم المعلم الصبیان الحکمة صرف عنهم ذلک. کله چې الله وګوري چې عالم لګیا دی بچو ته قرآن ښیي نو په دې وجه الله پاک د هغې ټول کلي نه عذاب واړوي. دا وګوره پاکستان په دې باندې د الله عظیم نعمت دی. دا په دې دوه ملکونو کې پاکستان او افغانستان او دا خصوصا د اشاعت التوحید و سنه علما چې دا د ملکونو کې ډېر دی، لکه خصوصا پاکستان کې چې چېرته ځي نو د قرآن درس، د قرآن تفسیر، د قرآن تفسیر څومره عذابونه په دنیا را روان دي. الحمدلله دا ملک الله بچ ساتي. نه دومره مال شته، نه پیسه شته، نه دومره اسباب شته، سره د دې دومره غلو چې ټول غله پرې رانښتي دي اوسه پورې ورسره هېڅ څه ونه کړل. دا د قرآن برکت دی، دا د قرآن د درسونو برکت دی چې الحمدلله په دې یو رمضان کې چې وشمارلی شي نو د اشاعت التوحید و سنت د علماو درسونه د لکونو نه اوړي. د نارینهو درسونه، د زنانو درسونه، په لوی لوی جامعو مدرسو کې درسونه، په جماعتونو کې درسونه. چېرته چې ګورې نو چا به شروع کړي او څوک به شروع کوي، څوک به 2 ورځې مخکې شروع کړي، څوک به 2 ورځې بعد شروع کوي. نن به د څومره خلکو ابتداګانې او بیا بس په دې اخري کې بس د شلمې نه شروع شي، د چا نن ختم دی، د چا وروسته دی، د چا سهار دی، د چا مازدیګر دی، د چا یو ورځ دی، د چا بله ورځ دی، او دغه شان بیا هر کالم درسونه شروع وي. مسلمانانو د الله عظیم نعمت دی، لرې تلل پکې نشته، مسافري پکې نشته، او دارنګې جیل پکې نشته، سزا پکې نشته. ښه پکې ته ناس، ښه جومات کې ناس، ښه په امن دې موقع نه پیدا واخلی او انشاءالله خپل ارادې مضبوطې وکړئ. دا نه چې بس خالی نن راغلی بیا به مې نه د قرآن په درس کې به ښه په اتفاق باندې انشاءالله ملګري شرکت کوي، او خصوصا د محلې ملګري چې هغه خو ډېر کوشش وکړي، ډېر ماله خوند راکوي چې د محلې والا د قرآن په درس کې ناست دي، د ګاونډ قرآن کې درس کې ناست دي. ولې چې زه به یم چې په خلکو اثر وشو، بار خلک خو راشي درس به واوري لاړ به شي، هغه به م انشاءالله زموږ صدقې جاریه خو د هغې پیدا خو نورو کلو ته لاړه. زه یم چې زه نه یم او په دې کلي کې کار روان وي، زه یم چې زه سبا مړ یم چې دا جومات آباد وي، دا محله آباد وي، دا میشن چې دی نو دا جاري. نو کوشش وکړئ انشاءالله چې د محلې کسان نارینه او زنانه هغه ښه په پابندۍ باندې، بیا د کلي ملګري ښه په پابندۍ باندې په درس کې انشاءالله شرکت کوو. چونکې ما اراده خدا وه چې نن به زه پوره شیبه کوم، ځکه دا ورځې زموږ لږي، ماسپښین نه مازدیګره پورې ټایم هم لږي، او کوشش به زموږ دی چې د سکول والا هم خیال وساتو. ډېرو ملګرو ما ته بله پیره ګیله وکړله چې موږ درس سهار نه کړ چې زموږ نه د سکول په وجه باندې بیا هغه پاتې شو. نو کوشش به دی چې سهار نه د مرکز درس دی چې ملګري هغه هم کاوري نو اورېدی به شي په موبایلونو باندې، او ماسپښین به انشاءالله زموږ درس وي. نو نن دا د لوډسپیکرو سیسټم کسیټ نه وي، دا انشاءالله برابر کوي، او څنګه چې زوړ ترتیب و زنانه ماغه شان د پردې نه اخوا خپلو ځایونو ته راځئ، او نارینه به انشاءالله جومات ته راځئ. فکس په 2:30 بجې باندې به انشاءالله موږ درس قرآن شروع کوو. سبا نه به انشاءالله موږ د قرآن عظیم عظمت او آداب د قرآن عظیم شروع کوو. کوشش داسې وکئ چې هر کس چې لیکل ولا ورځي نو د جومات قرآن مجیدونه خو ډېر شی دي، خو لکه دا خو به ته بیا واپس کیږي، ځان له خپل قرآن مجید واخله. بیاض والا چې هغې سره دا غاړي دلته پکې د لیکلو دپاره ځئ، او چې لیکل دله درځي نو ځان له خپل لیکل کوئ. عام لیکل په کاپۍ کې کوئ، ضروري معنی په دې کې لیکئ. نو د دې به دا پیدای یو خو به تاله خوب نه درځي چې درس شروع شي، نو هسې نه چې ته درس ته ناست او قرآن مخې ته کولاوې او جوټې وې، یو خو به د خوب نه بېغمه شي، خوب به نه درځي. دویم به دای
چې دا کستان لږ ساعت پس ییر شي نو ته په هغه کاپۍ کې وګوره ته په هغې تا لیکل کړي دي نو هغه خپل لیکل وګوره نو بیا به درته رایاد شي بیا که تا نه وروسته هېرېږي بیا یې ګوره بیا به رایادېږي دا څومره درسونه چې خلک کوي نو دا ځان سره دی لیکلي محفوظ کړي نو بیا چې په یو پیر نظر واچوي نو بیا رایاد شي 20 تفاسیر وګوره دومره اخذ به ترې ونه کړي لکه څومره چې د عالم د خپل استاد د خولې نه سړی اخذ کولی شي د هغه چې څه تفسیر کړی دی هغه که به معنا کړی د هغه دې لیکلې ده نو دا به تاله ډېره پیدا درکوي دې نه ته بیا اسانه باندې درس کولی شي تفسیر باندې عین بیا حاصل راغستل دا د هر چا کار نه دی دی علماو ځان کړولی تا دپاره صرف اسانه معنا و اسان مطلب چې دی نو هغه راغستی نو ځان له کوشش وکړئ چې خپل لیکل کوئ لیکل ځان له ربط کوئ بیا رسو صفا کوئ قرآن مجید کې ځان له معنی لیکئ چې 2 ځلم تاسو انشاءالله درس په دې طریقه وکړئ نو بیا به تاسو د دې قابل یې چې بل ته به بیانولی شي زنانه چې څومره دې ځان له لیکل کولی شي نو هغه انشاءالله لیکل وکړئ بیا هم خیر دی که چېرته چا سره قرآن مجیدونه نه د بیاض والا او هغه وایي چې موږ له پکار دي نومونه دې ولیکي یعنی تعداد چې دومره پکار دي موږ به چا سره رابطه وکړو راوبې غواړو زنانو ته نو هغه به ورته میلاو شي او که کم طلباو سره نه نو هغه هم دې بیا ووایي زه به یو کس ولیږم انشاءالله ثوابۍ نه بل ځای نه به وله راوړي نو دا به پکې سهولت دی ته دا شي چې اسانه به لیکل به کوي خپل قرآن مجید به نو بل عالم ته بیا کینی هغې نه به هم پکې لیکل کوي بل ځای کې پکې نقطې صحیح کړه هغه هم پکې لیکي نو دا به یو قسم دی ته بیا اسانه او آینده دپاره به بیا د دی نه دی درس هم کولی شي مطالعه چې کوي نو که ذهن کې یو خبره هیره شي بیا به مو ته یادېږي او انشاءالله طریقه به دای باقي آداب دي اصول دي انشاءالله هغه به بیا درسونو کې ورسره بیانو زه په دې خبرو باندې اکتفا کوم الله دې ما ته او ټولو ته د صحیح عمل توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا الله دا درس زموږ د ټولو نه قبول کا الله د صحیح درس توفیق موږ له راکړه او د زده کوونکو ته د صحیح زده کړې توفیق ورکړه الله دا بیا زموږ دپاره زموږ د والدینو دپاره او د ټولو رشته دارانو دپاره او د دې زده کوونکو د والدینو او ټولو رشته دارانو دپاره بلکې د ټول امت مسلمه دپاره د نجات او د خلاصون یو سبب وګرځوه الله چې کوم مشایخو موږ ته ستا کتاب ښودلی دی الله د دې پوره ثوابونه هغې ته ورسوه والدینو دا خواري په موږ کړې ده الله هغې ته پوره ثوابونه ورسوه رونو خویندو ته الله د دې ثوابونه ورسوه الله رب العزت دا څومره طلبا چې راغلي دي څوک را روان دي راځي به څومره ملګري چې د لرې لرې ځایونو نه راځي نن هم په دې موټر سایکلو د لرې لرې ځایونو نه ملګري راغلي دي او راځي به انشاءالله د دې کلي د یو ګوټ او د بل ګوټ نه لرې لرې نه راغلي دي محلې والا ملګري دي الله ټولو له ته پوره اجرونه ورکوه الله د ټولو قدمونه د ایمان په تله کې واچوه الله موږ چې څومره نارینه راغلي دي څومره زنانه راغلي دي الله دې ټولو له اجر عظیم ورکړه الله د ټولو نه ته رضا شه الله دا درس زموږ د ټولو دپاره د نجات او د خلاصون یو سبب او ذریعه وګرځوه یا الله دا رمضان په خیر او عافیت سره تیر کا الله پاک موږ له پکې د صحیح عبادت توفیق راکوه الله دا رمضان زموږ د ټولو د مغفرت سبب وګرځوه الله په دې کې موږ ته بخښنه وکړه الله زموږ په کورونو مالونو اولادونو کې موږ له خیر واچوه الله پاک زموږ دا درسونه زموږ دپاره او زموږ د خپلوانو او رشته دارانو د ټولو مشرانو مسلمانانو دپاره الله د مشایخو دپاره یو صدقه جاریه وګرځوه الله څوک بیماران ټولو بیماران له صحت کامله عاجله ورکړه قرضداران د قرضونو نه خلاص کا بې کسب او بېروزګارو ته الله رزق حلال کسب حلال ورکړه د چا اولاد نه الله نیکان صالحان اولاد ورکړه د چا اولاد الله نیکان صالحان ورته لوی کړه د چا دشمنی الله په ورورولۍ یې بدلې کړه الله چېرته چې د قرآن تفسیر کېږي دورې کېږي الله هغه ټولو حفاظت وکړه ټولو نه الله ته رضا شه په دې ملک کې الله امن راوله څومره بدامنۍ دي فسادات دي شرونه دي الله هغه ټول په خپل فضل و کرم ختم کړه الله زموږ د ټولو آخره خاتمه ښایسته کړه او ټولو ته جنت الفردوس نصیب کړه